بدے غزا کی بدے جنگ کی دا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترا حضرت حمزہ سیدت الشہداء رضی اللہ تعالی عنہم شہید شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما ته پترګانو کې د ټولو نه ګران دی دا تر دا سي طبيعتي غوندي کې خبره ومي طبيعتي خبره ومي په بعضي رشتو کې ځینی رشتہ دار انسان ته ډېر زیات نږدې او د سړي وسره فطرتي مینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنہ زما هغه تر دی چې د سره زما د زړه مینه او محبت دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دتا فرشته په اسمانونو کې اسد الله وای د الله شیر ودوي خو تر دې یو ځل د اخکار لتلو چې د اخکار نه واپس راغی نو ددا چې کوم خادمي وتوي ويستا ورارا محمد صلی الله علیه وسلم ابو جهل دلته ومندو نو دا محمد صلی الله علیه وسلم نه سپیړه وستا او بیزتی ولا وکړه حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنہ چې څنګه دا خبره واوریده په غوسه کې پلاس کې غش او لندګې لاوا او سیده کعبه تراغه مطاف تا کمزې کې چې طواف کی او دا ابو جهل د سردارانو سره په مجلس کې ناس دی سردارانو په مجلس کې ناس دی د بخپل سردارو حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنہ چې رو رسیدو دا ټول سردارانو د پاسه دا ځکه چې حمزہ رضی الله تعالی عنہ هم سردارو چې کله پاسه دا نو دې سیده راغی د یو سردار لحاظ هم ونګو او سیده راغی او د ابو جهل د ګریوان نونیو او روچته کو او بیا په غلنده باندې په دې سر ولا گزار ورکو دا غي د وجنه د سر نه اینه را روانه شو د سردارانو د اخلاص کو حمزہ رضی الله تعالی عنہ ته وې بدبختا تا زما په وراره باندې گزار کړي وې دوسه پوری زستا عمل کړو دوسه پوری زستا عمل کړو خو چې تا زما په وراره باندې گزار وکړو ولې زما وراره تا ته لا وارث ښکاری داغه څوک نشتا زه د خپل وراره په سر باندې ولاړ یم او زه په تاسو کې د چا هم غیرت منم چې راشي زما وراره دې اوچته ګوري او وای کاینده د پاره زما وراره دې اوچته وکړه د سترګې بدر نو باسم او دې ویرلې دې دومره پوره واینده د پاره احتیاط کوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره میلاوش وی وراره خوشاله شه ای وراره خوشاله شه ماستا بدله واغسته د ابو جهل نه ما د ابو جهل نه ستا بدله واغسته او په ډک مجلس کې د سردارانو په مجلس کې داغه می بیزتی وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحیم او کریم ہستی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین د رحمت صرافه رحمت د رحمت نه ډک مجسمه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین خیسته هستی هغه دې زما ترا ز په دې باندې نه خوشاله ګم چې تاسو په आपस کې وجنګېږئ د یو بل سره جګړې وکئ تاسو بزلونو کې نفرتونه راشي زه خو الله رب العزت رحمت جوړ کړی هم دنیا ته را لېږلی یم ای زما ترا زه دا غواړم چې په تاسو کې امن راشي په تاسو کې محبت راشي په تاسو کې سکون راشي خانه جنگي جرده جوړ نشي ای زما ترا که ته ما خوشاله ول غواړې نو ما چې ابو جهل ته کومه خبره پیش کړې ده هغه خبره تا ته هم پیش کومه وې زما وراره څه خبره ده وې هغه خبره ده جئتکم بکرامات الدنیا والآخره ای زما ترا ما د دنیا او د آخرت خوشاله او عزتونه تاسو لره وړي دي او تاسو یې قبول کړئ وې هغه څه دي يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وذا كلمه وایا بس لا اله الا الله محمد رسول الله زه د دقې د پاره ګرځم د ابو جهل پسې هم ورځم او د هر سړي پسې ورځم تا ته منت کومې زما ترا دا کلمه وایا کامیاب بشې
حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ورته وای زما وراره چې ته په دې خبره باندې خوشالېږې ستا زړه ته به سکون رسي ستا سترګې به یخېږي او ته به فخر محسوسې نو ای زما وراره واوره زه دا کلمه ویمه لا اله الا الله محمد رسول الله او اسلام یې قبول کله چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ لاش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه فرمای مونږ چرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره غمجن او دومره په تکلیف او دومره په جړا نه دی لیدلې سونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل تر باندې جړلې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زما د تر د وجنا چې ما ته کم غم او تکلیف میلاو شوی دی کبچری الله نه خفه کېده نو ما په دې خپل تر باندې دومره نوحه کړې وي دومره اوازونه هم لګولې وي او دومره خلق به مراجمه کړې وي چې زما په دې تر باندې زما سره چغي وای او الفاظ وای خبري وای قصیدې وای چې ټول دنیا بلې دلې وي چې مونږ څومره غم مناوه خو مونږ ته د الله رب العزت د طرف نه حکم دادې انا لله و انا الیه راجعون مونږ ټول الله یو او الله طرف ته زمونږ تلل لہذا زه د قویما چې د قیامت په ورځ باندې با زه د خپل ترا دا کټ شوی وجود د الله مخې ته وړم او الله رب العزت ته پیش کوم او د امت لپاره او بسوال کوم چا لپاره د امت لپاره او بسوال کوم زما استا یاد ہے د امت د مغفرت لپاره او بسوال کوم چې الله رب العزت زما د تر په وجود باندې رحم وکي او د هغه په ذریعہ باندې په ټول امت باندې رحم وکي وکړه چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ لاش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې لراغه نو صحابو په کپڑا چولې د صادری بیا چولې پټکړې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل تاسو خو شئ ما ته زما تر وخه چې ز خپل تر وینه ما چې زما تر په څه کیفیت کې دي صحابه ته د الله رسوله تاسو یې مې نه شهید شوی دي خو تاسو یې مې نه ځکه چې تاسو ضرورت به ډېر تکلیف میلاوي شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرماینا نه زه لیدل غواړم وحشی چې په دغه وخت پوری مسلمان شوی نو هغه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو او هندا چې د ابو سفیان بیبي وا د ابو سفیان کور والا وا هغه به انعام خو دیو چې زبول خپل لغاړي هار کاله ورکما کڅوک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا وجنی دا وحشی وای زه د لری نه نيزه وشتون کې سړی وم او زه ماهروم بدی کې د لری نه مې نيزه وشتا او وای زما گزار چرته خطا نه دیدلې چې چرته ما څوک وشته نه نو هغه بیا راوچت شوی نه دی وای زه رالما ماته یو څو کسان ټارګټو یو بکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فهره ډیره سیوا وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورتلې نشوما دویم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دوانه لاس باندې تور چلوله وې داغه خواله د چا همت نه کېدو چې یو کافر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مخې لورغلې وې و بیا ما وکړه وې د ازمری په شان تکړه انسان حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې په کم طرف باندې ورزي نو کافر د هغه طرف نه تخت یو منډوي څوک ولا مخامخ نشي راتلې داسې نر سړی په کافرو کې نشتا چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې سترګې واچي او د سره لړایو کې یو کس داسې نه راتلو خو دې لګیا دی او تور چلای او دا کافران داسې غورځي لکه څنګه چې مولا او غازری خلک ګډ گئے دومره بهادر انسان وکله چې دې ما ولیدو نو د ډیر یری د لاسه د کانی نشاته د ګټ نشاته پټ شوی ومه مخامخ ولا نشو مراد دی یریدم دی وای چې کله مو ولیدا چې دې د بل سړي سره لګیا دی او د هغه سره لړایي کوي نو غافل مې ولیدو چې ماته خیال نشته نو د هغه ځګنې مې نیزه ور پرې خو دا خو چې دې څنګه راوګرځېدو په سینه کې نیزه ورخه شوه او دې وغورځېدو وای د ډېر ساعته پوري خو زوم د کاڼي نشاته پټ شوی وم او همت مې نه کېدو چې ورغلی وې او دې ما کتلی وې چې دې ساپه کشتې که نه وای ډېر ساعت نه بعد چې کله ما ته پته ولګېده چې وجود حرکت نه کوي نو د هغې نه بعد څه کسان مې ځان سره کړه او وی ورغلو نو بیا مې داسې وکړه چې د ده دا سینه مې وشلوله
څوک دی؟ حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم خیستا او خوږ تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ وی دا سینې مولا وشله ولا او د دې سینې نه مولا دا زړه راویستو او وی دا زړه می هندې لورکو. هندا غزنانه وا د ابو سفیان کور والا وا. د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ صحابي دی، رسته بیا مسلمان شو او تر دې وخت پوری مسلمان نه و، هندم بیا مسلمان شو. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر د ازلا په غاخونو باندې وچی شو، په غاخونو باندې وچی شو او بیا په دې باندې هم بس نکړه، داسې وکړه چې دا وګونه کټ کړه. د حمزه رضی الله تعالی عنہ وګونه کټ کړه، پوزه ولا کټ کړه او دا ګوتی ولا کټ کړي او لګیا دی د وجود ټوټه ولا کوي او د هغې نه یو امیل جوړ د زړه ولا پکې هم پیو او د هغې نه امیل جوړ کو او دې ځان سره نیول او په فخر باندې به خلکو ته وی هندا چې ما بدل واغست، ما بدل واغست. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا ماته وخه ز خپل تر لیدل غواړم او راغی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل تر ولیدو انتهایی ډیر زیات صحابه فرمایي موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته دونه خفا او دونه بجړانه دی لیدل.